بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه تاسو ته پته ده دلته د نورنګ بیوټیفیکیشن فند نه موږ الریډي د منجیواله روډ ریپیرینګ سٹارټ سره ده بل ورځ موږ غي افتتاح وکړه. نورنګ شهر چې کله ارګټ سي نو دلته د پاټک خواته د پاسبان پلازې خواته ډیر زیات کنجسټډ ایریا ده، ډیر زیات رشي خلکو ته تکلیفي، خاص کر د مریضانو ته د سکول بچو ته چې نو دی وجنه موږ یو مشوره سره وکړه. پرون ما ډیپټي کمشنر سره ملاقات وکړ. د سلسله چې موږ یو سجیشن هغه ده چې د ریلوے کې لیک روند چې دغه تاڼې مخته نو دلته موږ یو الټرنیټ یو بایپاس غونه یو پروګرام سره جوړ ک. دا به موږ ریلوے سینیر احکام سره ما ډسکس کړی دا، خاص کر د بنو چې کوم انچارج دی د موږ دغه علاقې اس ډي او د عارف خان سره سره ما بل راغلی او موږ اورور واده ته نو سره ما ډسکس کړه. نو خو دا هغه دا چې زما نقشې جوړه ک. نن ما ملک ریاض خان دا موږ ملګری ده، ملک علي سروت صاحب دا د موږ ان پی ضلع صدر دا موږ علاقې مشران دي. نو دو دا خوښه کړه نور پی ټی آی ملګرو سره حسین نورنګوالو سره هغه دا ویل چې دا ډېر ښه هغه دا پروپوزل ده. نو که دا اوس د واړه علاقې دپاره ډېر یو ښه یو پیشرفت دي. سره به چې کوم یو ټریفک ده د نورنګ سټي باندې د پاټک سره د خاص پاسبان پلازې سره هغه به تقریبا داسې وګڼه چې 60-70% به چې ټریفک باندې پریشر باندې کمی راسي. نو دا یو موږ راغلی دی پر یو چې دا یو الټرنیټ یو سجیشن موږ پیش کړی ده. تاسو به وروسته د کیمرا په وشوره چې کوم کلیر ګراوند سره ده یو مودال ته ورته خوش کړی ده. اوس مخامخ یو مطلب چې دغه سایډ نه به دا روډ راځي، مین روډ نه وځي، مطلب چې بوري هسپتال روډ ته وځي هلته. نو پاټک باندې یو پریشر کم سي چې کوم مخکې د یو ایشو چلی ده د یو ټرن والا وه نو هغه چې کوم ټریفک ده هغه ټریفک به هغې کافي ما خپله خیال چې 50-60% به هلته لوډ کم سي. په الټرنیټ به خلکو ته یو میلاو سي ایریا ته کم باری به تقریبا داسې وګڼه چې 60-70% مسله دې سره حل شي. خاص کر چې کوم د هلکه دغسې پرته ده د ګنډې علاقه د موږ چې کوم د موږ لکي پورې دا خلک چې مریضان راځي هغه راځي نورنګ چې کوم سټي رش دغې نه بس شي یو دو ته به الټرنیټ یو بایپاس روډ متبادل روډ هسپتال ته به وځي، ډایرکټ به وځي سره دغه علاقې نصرخیل مرمنډیزیم کونسل دغه ایریا چې خلک ځي نو هغه بایپاس نورنګ ښار نه بچي. نو دا یو سجیشن ده موږ ملګري دي ملک ریاض خان ده، ملک علي سرور خان ده، نور پی ټی آی جمعیت ملګرو هغه دا واړه دا موږ پروپوزل خوښ ډي سی صاحب مطلب چې په دې باندې موږ ته یقینداني راکړه چې انشاءالله دا به زه افیشیلي د ریلو سره ټیک اپ کړو. نو څرنګه ما مخکې عرض وکړ چې موږ د دې علاقې انچارج اس ډي او عارف سره د ریلو اس ډي او ده سره مو خبر وکړه. نو هغه ډېر زر انشاءالله هغې نقشې هغې کوم ډیزاین هغه جوړ کړي هغې نه بعد مطلب چې باندې رول ما فیډرل منسټر اعظم سواتي سره به موږ انشاءالله امید ده چې ډېر زر نظر به دا یو مسله نورنګ لپاره دا حل سي موږ به دې پرول نه واخلو انشاءالله. ظفرالله خان یو مین ایشو جوړ ده د نورنګ چې کوم هسپتال روډ ده څو ورځې مخکې تا افتتاح وکړه. پرون چې کوم د هشام خان چې کومې نمایندې به د کوم کسانو هغه افتتاح وکړه. آیا د دا روډ کړای چا ده سره چې کوم ده یاره زه د چمچو جواب خو نه ورکوی څه نه ما دا لیول ده نه ما دا هغه د سټیټس ده نه دی نه زه خبر یم چېره څوک راغلی دي بهر کې ما افتتاح کړې ده. هغه فنډ نه تاسو خبر یو چې نورنګ ته 2018 چې د بیوټیفیکیشن فنډ نه د موږ علاقې ضلع ته 1 ارب روپۍ منظورې سلې هغې چې 2 اربن کونسل نورنګ سټي 3 اربن کونسل لکۍ سټي نو 40 کروڑ د نورنګ دپاره وي 20 کروڑ پر کونسل اربن کونسل ته ورکړی 3 کونسل 60 کروڑ د لکۍ سټي لپاره. نو تاسو میډیا ته معلومه ده دا موږ نور مشران دي ملک ریاض خان علي سرور د موړ چور د نورنګ علاقې خلک ده چې کوم موږ علاقې سره ظلم او نورنګ سره چې دی نه چې کوم 70 کروڑ روپۍ موږ بیوټیفیکیشن فنډ د وړ د خپل غزنخیل حلقې ته موږ دا وتل چې غزنخیل حلقه هغه موږ علاقه ده موږ وطن ده ته منسټر ته خدای وس درکړه ده ته یو عرب نه لسره بغې ته منظور کړه موږ به اپریشیټ کو موږ بغې ته ویلکم ورته یو خدای را چې کوم دا فنډ ده یو الریډي تا نه مخکې پرویز خټک صاحب دور نه 2014 نه دا سٹارټ ده دی چې تا هیڅ کردار نشته. دا یو شی تاسو ته پته ده میډیا ولته پته ده واړه دنیا ته پته ده چې دا مخکې اول فیز چې ډیویژنل هیډ کوارټر چې دا بیوټیفیکیشن فنډ دومې مرحلې چې ډسټرکټ هیډ کوارټر نو دا سکیم 2014 نه روان ده دا ان ریکارډ ده دی چې ګپ شپ هغه نشته د هوایي خبرې دي چې جان نه خبرې کوم نو چله دا لکۍ ضلع باندې کار سټارټ
نو څوره دې نه مخکې 25 اضلاع چې دا سکیم چې څه ده هغه اربن کونسل څه ده په سواو اربن کونسل چې دا اوس دا لکۍ واحده ضلع ده چې دا د فنډ د بیوټیفیکیشن فنډ اربن کونسل نه یا سیټي ایریا نه دا ویلیج ایریا ته لاړ نو دا ظلم اوس هغه ټیم چې موږ محمود خان وزیر الله زه شکریا دا کم چې د دې باندې سټینډ واخیسته موږ لاړو اسلام آباد چې شوکت یوسفزۍ و زه کې پی کې او چې سره میلاو وسلو نو دلته چې ټیم چې ډي سي جهانګیر اعظم ته ټلیفون وکړو سختي سره تاکید ورته وکړو چې دا فنډ د اربن کونسل پر دا یو شروع 2014 نه پالیسي روانه ده د تاسو ولې هغه وکړو خو بار کې جهانګیر اعظم خان خپل مجبوریانه بیان کړي چې ما باندې پریشر ده چې دا فنډ ته نورنګ نه منتقل کړه لکۍ شهر نه هغې حل نو ما ورته داسې نو موږ احتجاج موږ معاصر چې کوم دلته د لوکل خلکو دی چې ان پی ورکرانو دی چې پی ټی آی دی چې جی آی او دی چې نورنګ چې چوره سوشل میډیا خاص کر میډیا تاسو کوم کردار په چې هغې تاسو ویلکم وایه چې موږ هغې چې 100 ارب چې یو تقریبا داسې وګڼئ یو 30 کروڑ روپۍ موږ نورنګ شهر ته لکۍ شهر ته په زبردستي دونه روچه کولې نو موږ دا ورته وایو چې میډیا وساتات چې خدای رسول ته وګوره موږ نورنګ ته څه شی راکومه خو چې کوم ورنه وړه کوم موږ حق تاسو وړو هغه حقونه مر نه وړو راکولې پرېږده پوس لا کم 70 کروڑ موږ نه شیفټ کړی بیوټیفیکیشن منده راکوي خو یې چېرته زه خو دې سره افسوس خبر کوم یو مذاق غونې ښکاري دا مشران تاسو نه ملک ریاض خان ده ان ریکارډ دا تا ته پته میډیا ولید خان صاحب ته یو علاقې مشر یو سینیئر جرنالست دی واړو عمر دې دغه افیشلی تیر ک ته خپل وایه چې د 70 کروڑ وړي دي کنه دی وړي یو سړی ستا حق وړي یو سړی ستا حق د پاره لګیا را سټینډ کې هغه تا فایټ کوم افسوس به دې خبر کوم چې دلته یو نماینده و زه نام اوس نه اخله دای نه غوټ واخیسته 16000 غوټ واخیسته نن پر زه ان ریکارډ ته ته چې دا خپل احتجاجي یو بیان نشي ښکارا چې ته میډیا په ترو یا پر سوشل میډیا یا پرینټ میډیا یا الکترونیک میډیا احتجاج کړی دوره نو کې دې پر چې د خپل ذاتی منسر سره مراسم دي نو هغه وجنه مطلب چې هغه باندې د چیرې بالکل یو بیان جاری کړ نه دا ته مې چې هسپتال چې کوم دا ایکس د سی ام او د کې پی پر خټک هغه منځوري کړې و آیا د جن چې کوم دا هسپتال چې کوم دا لاړه د جن واته دې چې چا کړدارو یاره دې چې هو ولید خان صاحب تاسو ته پته ده وړه دنیا ته پته ده چې دا اسپتال شروع چې کله ما د نورنګ فروټ اینڈ ویجیټیبل نرسری و پرېډ مخ ته 42 کنال بلکې 44 کنال و هغه ما کنورټ کړه تحصیل اسپتال ما جوړ ک نو ما یو پروپوزل درانی صاحب تک ټیم چې ورک چې دا زوړ اسپتال به وومن اینڈ چلډرن ډیکلیئر کو او تحصیل ته جوړ سو نو کې برابر قاعده مطلب چې نسپاک ته هغه ایز ا کنسلټنټ هایر ک هغه ډیزاین هر شی پروس من چې به درانی حکومت ختم سو دا مسله به دغه پرته و بیا تیر ځل پرویز خټک صاحب دوباره موږ ریکوست نو ک دوباره شی ډی پی ته واچو نو چې کله د دې اپروول راغه د هیلث منسٹر سره د کولنې اډر بس هغه تاسو میډیا ته پته دا هغه لیټر د سی ام سیکریټریټ نه موږ راوخیستل ان ریکارډ پراتی دي چې د اډر جاری کې بینګ هیلث منسٹر چې دا د اوري شفت غزنخیل حل کړه موږ وتل چې ته هیلث منسٹر ته غزنخیل ته یو نه لس هسپتالونو منظور کا هغه موږ علاقې دا موږ وطن دا موږ اپریشیټ کوی دا خدای پاک علاقې ته منسټری ته ملي اوسله دا موږ علاقې پر یو خوشاین خبر ده خو د بل علاقې حق خدای رسول ته موړه نو هغه احتجاج هغه معاصر میډیا مهم نه دی دومره پریشان سو وزیر الله ته موږ اپلیکیشن ورک نو هغه دو چو دا وکړو چې نور نقصان نسره وای هغه وومن اینڈ چلډرن هسپتال ای ډی پی نه ډیلیټ کو نو په دې باندې موږ وخت احتجاج کړو او اوس کو ان شاء الله دا زګړم چې آینده به د خلکو ته آینده الیکشن چې د عوام دغه جواب ورکړي چې کومه حق 70 کروڑ وړه ده هغه چې کومه د وومن اینڈ چلډرن هسپتال ای ډی پی نه ډیلیټ کړه ده هغه کړه ده ان شاء الله موږ دا عوام سره دا وعده ده چې دا حق د پر به ان شاء الله وومن هسپتال به جوړیږي موږ به ورو په دغه ځاړه هسپتال به جوړیږي دا ما عوام سره وعده ده ان شاء الله دوته بول مو کور صدر دا بولته چې کوم فندونه د وړ 70 دا اوس په کومه خپل راغی چې موږ نه حق وړ هغه ماته پرېږده بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول د ظفر الله خان موږ ایکس ایم پی د پی کې 93 ډېر زیات مشهور یم و د ذخیره د تحسین پیش کوم چې تقریبا 10-15 سال به کېږي چې د ایم پی توبه تېره سلې ده خو وخته ادا نن وخته چې د نورنګ علاقې دپاره د نورنګ عوامو دپاره په هر فورم باندې دا خپل اواز چې کړی ده که د ایم ایم ای حکومت و نورنګ پر ډېر غټ چې کړي دي غټې غټې پروجیکټ یې ورپاره کړي دي
له زړه نه د شکریا ادا کوو. نن چې کله ما ته ملک ریاض خان ګانټې وکړه چې ظفر الله خان او ما در روان یو نورنګ بلا د لینک روډ نورنګ نه د بایپاس تقریبا د کلی ګراوند سره دا د ریاض خان او د دا خواهش و چې د نورنګ چې کوم روډ جوړ سه چې دغه سره عوامو د کوم سهولت رسیږي او دا په باندې اضافي ظفر الله خان او د ملک ریاض خان دا خواهش و چې ورسره د بیوټیفیکیشن فنډ نه یو بایپاس بل هم جوړ سي چې د ډکخانې نه دا بایپاس سره روان سلی ده خوا ډېر په فاصلې باندې دا د نورنګ په سټارټ باندې د کلی ګراوند سره چې دغه ته یو بل برانچ بایپاس روډر جوړ سي دا به ډایرکټ بیا هسپتال ته د شور دیهات دي که کالج ده که سکولان دي که نالی چک ته که اکبر کلی ده که خوستین دي خصوصا هسپتال ده به د لکي سیډ نه چې شوره مریضان رواني به بعد د نورنګ آبادي ته له د نورنګ رش ګډولو بالکل ضرورت نسی پاتې په دې باندې زه ظفر الله خان ته له زړه نه خراج تحسین پیش کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې نن ساعت چې ته د نورنګ عوامو خیرخواهی او د نورنګ عوامو چې کوم تکلیف ته هغه پر ته خپل جدوجهد سټارټ کړی ده او زه افسوس کوم چې موږ دلته د لکي خصوصا د موږ پی کې 93 منتخب ایم پی ګان دي ام ان ایم ده منیسټر صاحب مده او درنو ز پورې چا قدم نر وخت نه په میډیا باندې چې بیان راغی چې نورنګ په دا تکلیف ته د لری سیله دا سہولت یو ته جوړ سي لہذا زه د ظفر الله خان ډېر زیات مشکور یم چې د نورنګ عوامو دپاره د نورنګ عوامو سهولت دپاره که دا ډي سي صاحب خواته یي که فیډرل منسټران دي که صوبایي منسټران دي هغه دا خواست کوي حالانکه دا نه ایم پی ای ده نه ایم ان ای ده او د ملک ریاض خان ډېر زیات مشکور یم چې مثال د ته دا بات ورکړه دا خواست یې ورته وکړه چې سره ګډ بسو نورنګ عوامو ته چې کوم سهولت راوسوی چې په میل جل کر سره چینو هغه ورته ورسو ډېره مهرباني ډېره شکریه صدر صاحب دا د چې کوم ایکس سی ام او پرز پټک هغه سوال موږ بیا دوهرا کو ریپیټ کوو چې هغه هسپتال چې کوم د جنا دغه ای ډی پی نه چې کوم د ختم زه آی د موږ چې کوم لیډرشپ ته پکې 93 د لپاره چا आवाज شګ نه ک د ذمہوار تاسو د نورنګ لیډرشپ نه یو عوامو خو په دوه باندې اعتماد کړو او چې کوم د نورنګ نمایندګان دي لیډرشپ مونږ ایم پی ای مده اوریجنل قصوروار هغه ده چې دا په اسمبلی کې ناسي او دا د دې مزاحمت نسی کوله د پر دا احتجاج نسی کوله دا شاید رکاوګوای نسی خدا بخیری د ترسیږي او دا نورنګ عوام اوس نه جاهلان دي نه انپړی دي او ان شاء الله پر روان حکومت چې لا پر روان الیکشن چې با دې دوه ډېر خوشاله جواب ورسي و ان شاء الله تعالی روان کی عادت نوجوان نسل ده و ان شاء الله ایغو کسان ته عوام ووټ ورکوي آب سپورټ کوي آب کامیابی چې د عوامو لپاره د عوامو شګړې لپاره د عوامو خیرخواهی لپاره دو کوشش کوي دو تکلیف کوي دو جدوجہد کوي کوم فند منتقل کوي نه بیوټیفیکیشن مڅ بیوټیفیکیشن خو چې کوم ته تګه شیفټ کو حقیقت یو خپل ایسوله د نورنګ خپل ایساغه په باندې یو ګوشي ظلم وکړه او دې پر د موږ نمائندګانو هیڅ ځای ځاغ نه وکړه دا به ان شاء الله ته ملاو سي ډیر زر نظر ظفر الله خان یو کوېسچن بل پتا کوو مستقبل چې کومه دا ته کومه سي چې کومه پارټي چې ته شمولیت چې تاسو خیالات ته مختلف لپاره ان شاء الله پارټي خو لازمن جاین کو هغه سلسله چې ما مخ چې تاسو ته عرض کړو چې فی الحال خو آزاد حیثیت سره ان شاء الله لا خو الیکشن ته ټیم ستا نو د الیکشن ریاسي نو یو پارټي چې اعلان کو خو فی الحال په دینه کوم چې عربیا منچ سره غسي وسله نو خدمت ته موږ عوام خدمت کول دي که آزاد حیثیت سره یا پارټي سره نو عوام خدمت تر وتلی وای ان شاء الله کو به اخلاص سره از په دې کوشش مدای چې را چوره ملګری دي د نورنګ چوره پارټیان دي یو مل جول کړ یو جدوجہد یو مطلب چې ټیم ورک سره یو کار وکړو مین مقصد دی عوام ته سہولت رسول دي موږ یو ریسپانسیبل بین جان ته مشران وایو علاقې نو یو رکشې وال یا یو ټاغه وال دکاندار خو باندې چې دا قومي مسالې پر یو جان ریسپانسیبل غنو جان مطلب چې ذمہوار غنو چې د علاقې د لپاره جدوجہد حکومت لا چې ملک علي سرور خان دا ملک ریاض خان دا کنور مشران دي نو کړه مو دا ان شاء الله بیا کو او افسوس په دې خلکو راځي چې کوم نورنګ نه حق وري هغه حق ته موږ ان شاء الله داسې فولاد غونه ولاړو چټان ولې چې کومې وړي دي کنه نن دوه دا وې کوي کنه چې کوم ډېر موږ په زور نه روز کاو کنه اوس نن دوه دا وې کوي چې راغه موږ وکړو اوړلې اوس هغه وخت تیر ده چې ته عوام ته دوکې ورکې عوام ته مطلب چې راغه ورکې دوکې ټیم تیر ده ان شاء الله اوس به ان شاء الله موږ مشترک جدوجہد آئنده الیکشن چې به ان شاء الله
تاسو ډېر زر یو خوشخبري وارو ان شاء الله. او دا وارو چې موږ ته کوم بیډي سیستم مخ ته روانه بلدیاتي نظام دی د میر چې کوم الیکشن نه نورنګ نه هغه لړاو کوونه هو چې خواهش دی آی دی چې څور صداقت چاول ما خو خپل داسې ده چې میار ته خو فلالي چې سوچ نشته. ما اکچولی ما مخکې ما عرض کړی چې ما اجتماعي قومي ایشو خوند راځي. هغه اجتماعي مسلو پر زه وایم چې پېښور یا اسلام آباد لیول چې کوم هغې پر ایم این اے شپ یا ایم پی اے شپ نو ما ډیسایډ کړی تحصیل میر پر خو ما خپل ملک ریاض خان زه وایم دغه ایکټیو کس بل نشته. اوپن وایم اوس په میدان په میډیا باندې ایکټیو کس ته علي سرور خان دا مشترک هغه ده. ما خپل ان شاء الله ایم پی اے ایم این اے لپاره خپل شوق ده هغې لپاره به ان شاء الله اب ورته ګوري چې کله الیکشن وشي چې کوم موږ لپاره سوټیبل که ایم این اے سیټ و که ایم پی او په هغې به ان شاء الله موږ هغه وکړو. پارټۍ به ان شاء الله هلته ډیسایډ کړو خو فلحال یې نه کلوز کړو. ٹھیک ده جی ډېر څه ووایه چې څه ووایه مزمت وکړه د اول کې شام خان فنډونه وړو نن دا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اول زه د ظفر الله خان صاحب حد نه زیات مشکور یم چې دا د نورنګ عوامو او د نورنګ خلکو باندې زړه خوري او خپل وخت یې دلته موږ عوامو ته راکړی ده. حالانکه نه دا ایم پی اے ده نه ایم این اے ده اوس موجوده حالاتو چې خدای د موږ نورنګ خلکو درد محسوسوي نو هغه درد پسې دی دلته راغلی ده. دته پته ده چې دلته نورنګ چې راشي نو رش له وجې نه اکثر یې موږ مریضان ډېر په عذاب وي. د هسپتال ته درومي روډ بند سي ځکه چې د موږ ټریفک نظام چې کوم ده درهم برهم ده ټریفک سپیان چې کوم دي خپله ډیوټي په روغې طریقې سره نه کوي نو رش یوه غټه مسله ده د نورنګ او هغه رش ورکونې دپاره موږ او ظفر الله خان صاحب دو لګیا یو کوشش مو شروع کړی ده. انشاءالله نورنګ خلکو ته ظفر الله خان به محنت کوي موږ ټول به محنت کوو. بای پاس چې کوم روډ د لینک دا چیرته موږ ولاړ یو کلی ګراوند سره په دغه ګراوند باندې دا یو تجویز دا کتنې ته راغلی ده دا جای ګوري نو د ریلوې پاس چې کوم منیسټر صاحب دا هغه سره به دا خبرې کوي نور افسرانو سره خبرې کړي دي. خو موږ د ده خدمت او د ده جذبې ته سلام پیش کوو. بله خبره د ظفر الله خان چې کومه وکړله د حکومتي پارټۍ چې کوم منیسټر صاحب ناسته مخکې چې ما خبره جای په جای کړې ده چې یو پریس کانفرنس د موږ منیسټر صاحب کاوه چې کله 2 کالو بعد د خپل علاقې ته راغی نو د یو پریس کانفرنس کاوه نو ایخ پریس کانفرنس ما په خپل اوقات غږ وکړ چې ما د پبلک هیلث په مت چې ما تقریبا 18 ټیوبیلونه راوړي دي او ایجوکیشن خبره وکړله چې ما تقریبا 25 تی کا 26 سکولونه راوړي دي. نو زه بیا افسوس سره دا خبره کوم چې الته د موږ د دې حلقې نمائندگان د دې حلقې مشران الته د سره په سایډ چې ناست وو او ایغو په مخ چې دا خبره وکړه چې ما یو سکول ورک لکی تا یو سکول ما ورک نورنګ تا او 24 سکولان ما ورکل غزنی خیل تا. بیا چې کومه د بل اعلان وکړ چې ما یو ټیوبیل ورک غزنی خیل تا نه یو ټیوبیل می لکی تا ورک بل ټیوبیل می نورنګ تا ورک او 18 ټیوبیلونه ما د غزنی خیل حلقې ته ورکړه. نو زه افسوس سره دا خبره کوم دا بے انصافي او دا کار چې کوم دو روان کړای د ایغه بدل نه دوته ملاو ځکه چې عوامو به دعا وي عوامو به دعا واله هیلث منیسټري هم نه لاړله او براینا می وداسې منیسټري ورکړله چې اچ داسې منیسټري نه د موجوده کومه دو سره ده. ایغه بعد د بیوټیفیکیشن فند چې کومه خبره ده یو ارب روپۍ فند راغی په کار وی چې دا په کښلې طریقې سره تقسیم سلی وی چې مطلب 94 حصہ د 93 حلقې وا غوره چې د 92 او د 91 نورنګ سیټي د پاره دا فند راغلی او په کار و چې دا په سیټیز چې لګېدلی وی خو دو یو غیر قانوني خپل اصل و رسوخ خپل چې کوم علاقې سره دو خپل مخچې وختونه نسلونه چې کوم زیاتوب دور روان کړی دا ایغه په نقش قدم باندې دو لاړل او د 2 حلقو حق چې کوم د هغه وی حلقې ته ورک غزنی خیل حلقه د موږ خپل دا خلک د موږ دشمن نه دي خلک د موږ خلک دي غیرتمن خلک دي خو موږ دا غواړو چې په لکی ډیسټریکټ چې کوم کار کیږي چې ایغه منصفانه طریقې سره کیږي په کښلې طریقې سره کیږي بیا هغه خو غټې خبرې دي خیر بیوټیفیکیشن فند او دا نوره د موږ ایمنډار چې کوم فند د کوم الته ډي سي صاحب دفتر چې په ایغه چې د موږ د 2 حلقو ته هیڅ قسم حصہ نه ملاویږي زه به بیا خبره د موجوده ایم پی اے وکړه چې کوم دلته د موږ ایم پی اے صاحب دا د موږ خپل د ما رشتہ دار د ما مشر دا زه داسې نه څه خبرې کوای خو چې کومې د کردار دا
کومې د مطلب پوزیشن د دالته په حل کې چې زه به یو وری بیا عوامو د پاره دا خبره وکړم خپل خاندان لا خپلې هغه ته به رشته داري ته به زه نه وګورم خو دا خبره به زه وکړم چې دا سخته نااهلي مظاهره کوي دا هیڅ قسم آواز د نورنګ عوامو د پاره نه پورته کوي او دا به د ناکامي غټه یو وجه یو مخته الیکشن چې روان الیکشن چې که بلدیاتي انتخابات دي او که هغه د صوبایي چې کوم انتخابات روان دي انشاءالله د نورنګ عوام او دا ټول مروت په انشاءالله دغه خلکو نه خپل بدل اخلي او صحیح فیصله به انشاءالله دا وری کوي بل خبره ظفر الله خان صاحب وکړه د تحصیل معیار لا کومه زه د جذبې لاغه ته سلام پیش کوم خو د موږ پارټۍ ده د ما پارټۍ خپل یو آئین ده خپل یو قانون ده د ما پارټۍ مشران دي چې پارټۍ مشرانو کومه فیصله انشاءالله وکړله موږ به هغه کار انشاءالله کوو او د عوامو خدمت به انشاءالله موږ په هر میدان باندې کوو لاست کوېسچن موږ دا کوو چې هغه حقوقو خبر کوو د پی کې 93 نورنګ حقوق ظفر الله خان چې کومه خبره وکړه دغه نه ډیر زیات نورنګ حقوق دغه نه لاړل آی د دې د حقوقو حاصلونه د لپاره لا دغه نه کوم حقوق دي نه منتقل سلی دي د دوه حقوق د لپاره आवाज وټاکول د لپاره آی تاسو د تدریس سره مشران د نورنګ ول کوم لاړو د لپاره تاسو مختلف عمل غستا داسې خبره ده جی چې تاسو مخکې سوال وکما ذهن چې دا خبره راغله لکه اوس فی الحال 2 کاله 2.5 کاله تقریبا د نوی حکومت سیټ اپ کړي چې نوې حکومت راغلی دا نو موږ دوه ته یو ټیم ورکړه چې آیا عوامو ته دوه ډېرې نارې وکړلې شام خان باول خبرې کولې چې زه هلته تاسو ته ګټه ترکولی یې جي نه ځکه زه تاسو ته نه څه درتلی خو زه دا وایم چې موږ د عوامو ته دا ښکاره کوله چې د عوامو ته پته ولګي چې دا خلک د خدمت خواهشمند خلک نه دي دا خلک د موږ د دې علاقې خلک نه دي زه خو دا وایم نن چې دا خلک بالکل د موږ علاقې سره ټچ نه دي دا د اسلام آباد او د لندن خلک دي د امریکې خلک دي دا د مروتو او د مروت قوم او د مروت لکه مروت چې چوره قومونه آباد دي د غریبو خلکو خدمت او ضرورتو باندې دا خلک خپه کېږي د موږ غریبانو ډېرې وړې مسلې دي او وړې مسلې چې کومې دي مسلې دو په هغه باندې غږېدا نه کول غواړي دو د خپل سټیټس نه ډېر لاندې ګڼي دا خلک دا موږ غریب طبقه چې کومه ده دا خلک دو بالکل په هغه انسانیت چې نه ګڼي نو موږ فی الحال دو ته ناستو دا 2-3 کاله مو دو ته صبر وکړو انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ به آواز اوچتوي عوامي نیشنل پارټۍ ظفر الله خان چې دا کوم کار شروع کړی دا کوم خدمت یې شروع کړی دا د دغه چې کومه دا حمایت کوي او دا ډاډګیرنه ورکوي ظفر الله خان ته چې انشاءالله عوامي نیشنل پارټۍ به د عوامو خدمت دپاره به په هر میدان چې انشاءالله تا سره ولاړئ او هر میدان باندې به انشاءالله د پاره خبره کوي صرف دا نه چې کوم خدمتګاری د لکی ډسټریکټ عوامي نیشنل پارټۍ به انشاءالله په هر میدان باندې دو سره ولاړئ ډېره مهرباني یو بل اضافه هم په چکاو ظفر الله خان صاحب کیمپین دا یو خدمت هم کړای دا ماشاءالله یو ګراوند ریالټي مطابق هغه په ریکارډ موجود ده آیا تاسو را ماشاءالله چې ټیم را سره چې دعوت کومه نه ورکړه دي پارټي دعوت جی موږ هر چاته ورکړای دا ظفر الله خان موږ ورور غوندې دا ظفر الله خان ته هم موږ دعوت ورکړای دا بلکې ما مخکې تا ته دا خبره وکړله چې مطلب د پسې به موږ مشران هر درومي به ریکویسټ وته کوي هغه به وته کوي ځکه چې موږ دا نه وایو چې مطلب عوامي نیشنل پارټۍ داسې هغه نه راغلی دا خو موږ دا دعوه لرو چې پښتنو حق دی پاره دلته شکر الحمدلله پښتانه آباد دي د پښتنو حق دی پاره په هر جې چې عوامي نیشنل پارټۍ आवाज اوچت کړای دا نو ظفر الله خان صاحب ته موږ بیا ریکویسټ کوو مخکې مو ته کړای دا نو دای که پارټۍ لیول باندې خدمت کول غواړي دای آزاد حیثیت سره خدمت کول غواړي انشاءالله د عوامو خدمت په باره چې او د عوامو خدمت په نظر چې به عوامي نیشنل پارټۍ انشاءالله د سره ولاړی کدای په پارټۍ چې یو غنی